أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 2 سورة نور کی سلور قوانین ذکر کول د دې لپاره چې معاشره به د بے حیاۍ نه څنګه پاکیږي معاشره هغه به امن واله څنګه ګرځي د هغې دپاره چې څلور قوانین دا په معاشره کې نافذ شي نو هغه معاشره امن واله شي ځکه معاشره چې خرابیږي او په دې کې فساد راځي نو د هغې غټه وجه هغه بې حیایي ده په کوم معاشره کې چې بې حیایي نه وي حیا او شرم پکې وي هغه معاشره کامیاب وي او هغه امن والی هغه د بې امنۍ نه محفوظ وي د هغې دپاره ړومبی قانون ذکر کوي ړومبی قانون هغه دا دی چې مجرم ته د هغه جرم سزا ورکا کوم جرم چې مجرم کوي نو هغه ته د هغه جرم مطابق چې کومه سزا ده نو هغه ورله ورکه او په هغې کې نرمي مه کوه کله چې په کوم ملک کې او په کومه علاقه کې مجرم ته د جرم سزا ملاویږي نو هلته بیا څوک جرمونه نه کوي هلته بیا څوک غلطې سلطې نه کوي په خپله باندې په معاشره کې امن راځي او چې نه داسې چې یو مجرمي هغه غریب دی هغه ته د جرم سزا ملاویږي او د جرم نه زیاته ملاویږي او بل مالدار دی یا مخورز دی او هغه ته د هغه خپل جرم سزا نه ملاویږي او هغه ته هغه جرم معاف کیږي بیا په معاشره کې بدامني راځي بیا معاشره هغه خرابیږي دې د وجې نه ړومبی قانون ذکر کوي مجرم ته د هغه د جرم سزا ورکا او په جرمونو کې لوی جرم او خطرناک جرم چې دی نو هغه زنا ده په زنا سره بې حیایي په معاشره کې راځي په دې سره بې شرمي په معاشره کې راځي او معاشره خرابیږي د دې د وجې نه ټولو نه اول ذکر هغه د زنا کوي زنا یې ځکه خاص کړه جرمونه نورم دي خو دا زنا داسې یو څیز دی چې دا د هلاکت او د تباهۍ سره یو شانتې دی شریف انسان چې نو شریف انسان د هغه په مال باندې څه کار نه وي که د هغه مال ضایع شي خیر دی په لکونو او په کروړونو روپۍ ترې نه لاړې شي نو خیر دی د هغه نه ځمکه چې نو هغه څوک ونیسي نو هغه خیر دی په هغې باندې د هغه څه کار نه وي خو که چېرته داسې چې د هغه نه د هغه په خور او د هغه په لور یا د هغه په ښځه باندې څوک لاس واچوي نو هغه بیا څوک نه معاف کوي هغه که ډېر هم کمزوري نو ځان پرې مړ کوي خو هغه نه پرېږدي دا سبب د هلاکت دی کله چې دا شی عام شي بیا خلک ټوپک تماچه رالي نو چې یو وویشته نو هغه به راپاسي نه به دیولي نو بیا به چې نو سلسله به روانه شي نو خاندانونه په دې کې لاړ شي هغه ختم شي نو سبب د هلاکت دی د دې د وجې نه ذکر هغه چې نو د دې کوي د بدکارۍ هغه کوي دویمه وجه دا ده کومه معاشره کې چې زنا هغه عامه شي نو په هغې کې نسب محفوظ نه وي دا پته نه لګي چې یاره د ده پلار څوک دی او د ده رور څوک دی او د ده مور څوک دی او د ده خور څوک ده نسب ختم شي پته بیا نه لګي اوس چې کله د نسب پته نه لګي نو د شریعت حکم دا دی چې مور سره نکاح دا حرامه ده خور سره نکاح حرامه ده لور سره نکاح هغه حرامه ده اوس به ده ته پته نه وي یو سړی به حلاله نکاح کوي هغه ته پته نه وي هغه به یې چېرته خوري هغه سره بچینو په نکاح کې راشي هغه سره بچینو بیا کوروالی کوي په هغه جرم کې به هغه راځي
کله به داسې چې د ده به مور جوړېږي هغې سره بچیانو د نکاح کړي او په هغه ګناه کې به دی واقع کېږي. د دې سبب څه جوړ شو؟ د دې سبب چې هغه زنا او بدکاري جوړه شوه. د دې د وجې نه د زنا یې چې هغه خاص کړې ده. درېیمه وجه علما دا ذکر کوي چې څومره تاسو وګورئ او په دې معاشرو کې بدامني فساد هغه پیدا کیږي، د ټولو نه اولنی سبب چې هغه ښځه ده، د ښځو د لاسه پیدا کیږي. مال او دولت او دارنګې ځمکې هغه وروستو دي، اولنی فساد د دې نه پیدا کیږي. د دې د وجې نه چې د زنا ذکر هغه وکړو. الزانیة والزانی، زناکار ښځه او زناکار سړی، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، ووهئ هر واحد د دې دواړو نه 100 جلده 100 دورې. زناکار ښځه چاته وایي چې 4 ګواهان پې باندې پیش شي او هغوی وایي چې موږ په خپلو سترګو باندې ښکاره دقه شانتې لیدلی دی چې دوی زنا کوله، نو هلې به پې باندې چې نو دا 100 دورې هغه نافظ کېږي. بعضې وایي یاره چې نو دا په اسلام کې دا حدود دی او درې دا نفاذ دا ظلم دی او دا زیاتې دی او دا ښه څیز نه دی. دا صرف د دې دپاره کوي چې اسلامي حدود هغه نافظ نشي. اسلامي حدود چې هغه په قوم کې هغه رانشي، ولې که اسلامي حدود راشي او نافظ شي نو په ملک کې به امن راشي. نو چې په یو ملک کې امن راغی نو بیا به هر یو ملک وایي چېرې په مونږ کې دقه شان حدود نافظ شي. د هغې د وجې نه دوی د دې مخالفت کوي. ورنه شریعت د دې لپاره 4 ګواهان او هغه هم داسې چې په دې خپلو سترګو باندې لیدلي ښه ښکاره، نو په هغوی باندې به حد نافظ کېږي. خو د دې هغه دباو دومره دی چې کله په یو کس باندې حد نافظ شو بیا به چېرته هېڅوک به هم چې هغه زنا نه کوي، ځان به ساتي، امن به چې نو په معاشره کې هغه پیدا کېږي. الزانیتو، زناکار ښځه او الزاني او زناکار سړی، دا 100 دورې ووهئ. خو د دې نه مراد هغه دي چې کوم ناواده کړي، واده نه دی کړی او زنا او بدکاري وکړه او ثابته شو پې باندې چې واده کړي، نو د هغه دپاره بیا رجم دی. ماعز رضی الله تعالی عنه راغی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی مانه غلطی شوې ده ما پاک کا. داسې خلک وو په خپله راضي او نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله مانه غلطي شوې ده ما پاک کا. نبی علیه السلام ته نه مخ واړه، دی بل طرف ته ورته راتاو شو، بیا ورته وی د الله رسوله مانه غلطي شوې ده ما پاک کا. نبی علیه السلام ته نه مخ بل خوا واړو چې 4 پیرې اقرار وکړه. نبی علیہ السلام حکم وکړ، اول یې ترنه تپوسونه وکړل، بیا پې حکم وکړ دی بوځئ او دی رجم کوي، په کاڼو باندې ولئ. د هغې نه معلومیږي چې کوم واده کړی هغه بدکاري او زناو کې دی او په کاڼو باندې ویشتي شي، رجم کولی به شي. ناواده کړی دی هغه ته به 100 دورې چې نه هغه ورکوي. بیا دلته زانیتو، زناکاره ښځه دی مخکې کړی دی. هسې د قرآن مجید قانون دا دی چې دی اول چې دی نو هغه سړي ذکر کوي، بیا ورپسې د ښځو تذکره کوي. عام قانون یې دا دی. دلته یې خپله طریقه بدله کړې ده. اول یې ذکر چې د زناکارې ښځې کړی دی. د هغې یو وجه دا ده، 3 وجې علما ذکر کوي. یو وجه چې نه هغه دا ده، زنا چې ده نو د دې اکثر سبب چې نو دا د ښځې د طرف نه. د هغې وجه دا ده چې دا کوتاه عقل والا ده، عقل ناقص دی. دا په دې باندې سوچ نه کوي چې زه دا کار کوم نو د دې په دنیا کې انجام سي او آخرت کې به انجام سي. دا دغې ته سوچ نه کوي، خو بس چې لږ دی ورته اخوا دې خوا وکړه نو دا میلان کوي او دا چې نو په غلطو کې واقع شي او د هغې د وجې نه معاشره هغه خرابه شي. دویمه وجه هغه ډېره زیاته ناشنا او اهمه ده. ګوره چې شریعت تا ته دا وایي چې دا زنانه چې ده نو دا نرمه ده، دا نازکه ده، په دې باندې د خلکو زړه زیات سوځي. ګاډي کې چې زنانه راوخلي چې سړي ورته پاسي که نه، هلکه سیټ ورته پرېږدی، زړه یې پې باندې خوږېږي. قرآن دا زناکاره ښځه مخکې کړه
چې دا چې نو دا لایق ده دی چې دې سره نرمي وکړي شي، خو بیا به مو سره نرمي نه کوي. په دې کار کې به ورسره نرمي نه کوي چې هغه لایق ده دی چې نرمي ورسره وکړي شي او بیا مو ورسره نرمي نه کوي، نو چې کوم کس هغه د نرمۍ لایق نه دی نو هغه سره خو به خامخا نرمي نه کوي، هغه باندې خو به خامخا چې نو دا حد نافظ کوي، هغه سره خو اډو ګزاره شته دی نه. په زنانه باندې زړه سوځي، سړی وایي چې یاره دا اصل دورې وله ورکومه نو دا خو به مړه شي، دې ته خو به ډېر درد ورسي، دا به بیماره شي، نو زه لږه ګزاره به وکړم. قرآن وایي نه دې سره به هم ګزاره نه کوي، چې هغې سره ګزاره نشته نو سړي سره ګزاره د کوم ځای نه راغله. د دقې دپاره چې نو الزانیتو ټکې مخکې کړی دی. فجلدو وهئ کل واحد منهما، هر یو د دې دواړو نه 100 جلدة سل دورې. شریعت کې دو قسمه جرمونه وي، یو جرمونه هغه دي چې د هغې لپاره شریعت سزاګانې په خپله باندې مقرر کړي دي چې دا سزا به ورله ورکوې، دې کې به کمې زیاتې نه کوې، د هغې طریقې هم ښودلې ده. هغه 4 قسمه جرمونه دي. یو پکې هغه ډومبې چې نو زنا ده، دویمه دا ده چې په پاکدامنه ښځه باندې تهمت ولګي، پاکدامنه ښځه باندې چې چا تهمت ولګو 80 دورې به ورله ورکوې. نن سبا خو چې نو پې باندې دغه تهمتونه نه اخبارونه پې باندې ډکي وي، دا چل کړی دی، پته هم نه لګي، څوک یې تپوس هم نه کوي. دا چې اسلامي قانون دی چې نو 4 ګواهان پیش کوي چې دا تهمت لګولی دی، که 4 ګواهان یې پیش نه کړل دی به 80 کوړې والی شي، بچ کېږي نه. دریم چې دی نو هغه غلا ده چې غلا وکړي، او 4م هغه دا دی چې دی شراب وڅښي. دې 4 کې چې نو خپلې سزاګانې شریعت مقرر کړي، دې نه به کمې زیاتې نه کوي، دې ته حدود وایي. او چې کوم د دې نه علاوه دي نور جرمونه دي، په هغه جرمونو کې چې کومې سزاګانې دي نو هغې قاضي ته سپارلي دي، وایي زه ستا خوښه ده، معاشرې ته وګوره په کومه طریقه باندې د معاشرې نه دا جرم ختمېدی شي، بس هغه شانتې سزا وله ورکړه نو چې تا ته اندازه وشي چې یاره په دې وجلو سره دا جرم ختمیږي، وی وجنه پنسي کا. که تا ته دا اندازه لګي چې جیل سره ختمیږي، جیل ته یې واچوه، هغه قاضي ته سپارلی شوی دی. خو دا 4 جرمونه داسې وو چې دې سره معاشره خرابېده او انتهایي خرابېده، هغه سزاګانې شریعت هغه مقرر